دا په کومو زنانو یا په نارینو باندې دا اثرات وي. ګورئ دې اثراتو ته لږ غور کوئ، سوچ فکر چې د هغې بدن درد کوي، هغې له غوسه ورځي، اړی تنګ تنګ کېږي، دغه شان چې کوم دی اړه باندې اور بل وي، دغه شور پې بدې لګي. دا اثرات چې په چا وي، اکثر یې زنانه چې کوم دی دا کوپړی چې کوم دی سوځي او دا بدن ټول دردونه کوي، دا ټول اثرات وي. زما محترمو دا اثرات به د خپل بدن څنګه پاسئ؟ نو زه تاسو ته دا وظایف دې دپاره ښیم چې په خپله باندې زما طرف اجازه ده، په خپل کورونو کې چې کوم دی خپل بچي، خپله زنانه، خپل چې کوم دی ځان په خپله دمو انشاءالله العزیز چې ښه نه شوي زه ذمهوار د الله په فضل سره. نو اول چې کوم دی وزل به درود شریف وای، چې کوم درود شریف تاسو له درځي، وزل به سورت فاتحه وای، وزل به سورت اخلاص وای، وزل به بیا اخره کې درود شریف وای، او هغه به چې کوم دی په اوبو باندې چوف کوي، او هغه اوبو باندې به داسې ځای کې غسل وکړي چې اوبه ګنده ځای ته لاړې نه شي. یعنې په یو خانک کې یا په یو غټ لوښي کې چې کوم دی اوبه راشي او اوبه په پاک ځای کې واړوئ چې ګنده ځای ته لاړې نه شي. انشاءالله العزیز یو ځل دوه ځل دې د عمل وکړي، دا بدن مې داسې سپک شي چې انشاءالله خوشحاله به شي، تر او تازه به شي.